الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا شرک اعتقادی سلور قسمنا ذکر شویو نننی درس دے پبارا د شرک پیلی کی د شرک پیلی تعریف شیخ القرآن رحمہ اللہ العرفان کی ذکر کئی وهو تعظیم لغیر اللہ تعالی بما هو مختص به تعالی هو التعظیم لغیر اللہ تعالی بما هو مختص به تعالی من الافعال وبذل الاموال وان يخترع العبد من نفسه تحريم ما احل الله وتحليل ما حرم الله تعریف د شرک فعلی تعظیم لغیر اللہ بما هو مختص به تعالی د اللہ نه علاوه د بلچا تعظیم کول په هغه طریقه چې هغه الله د پاره خاصی کم افعال کم کارونه مال لګول د الله د پاره وان یخترع العبد من نفسه او یو سړی د ځانه جوړاونه وکي تحریم یو سیس حرام وګرځي ما احل الله هغه چې الله حلال کړي وتحلیل ما حرم الله او سړی حلال وګرځي هغه چې الله حرام ګرځولې دي زمونږه ډیر استادان د شرک فعلی وضاحتو کی نو د دې په ذیل کې سلور قسمونه جوړ کی که تاسو خیالي تحریمات الله تحریمات نذور الله خودی ته د ډیرو ملګرو خیال ني نو ډیرو مرګرو تپوس کړو چې دا نذور الله څنګه شرک فعلی دي خبره مو خیال تعالی نه د الله په نوم نظر ورکول خو شرک نه دی سلور قسمونه شوې د شرک فعلی کړه یو تحریمات الله نو تحریمات الله چې کوم چیز الله حرام ګرځولې دی نو دا خو شرک نه دی نو تاسو بزان سره داسې نوٹ کړئ چې د شرک فعلی د زده کړې د پاره سلور خبرې پیجندل پکار دي نو دا سلور واړه به د شرک فعلی په قسمونو کې نه راولو او دا خبره مقدمه د جواهر القرآن کې شیخ القرآن رحمت الله علیه ډیر خسته انداز کې لیکلې ده د شرک فعلی د زده کړې د پاره سلور خبرې پیجندل ضروری دي
د دوو خبرو تعلق د شرک سره دی او د دوو خبرو تعلق د توحید سره دی. هغه کمی سلور خبرې تحریمات الله، تحریمات غیر الله یا تحریمات العباد، نذور الله او نذور العباد یا نذور غیر الله. د تحریمات الله څه مطلب دی؟ الله تبارک وتعالی بعض حلال او پاک سیزونه په یو خاص وخت او په خاص ایامو کې حرام ګرځولي، نو د هغې نه به اجتناب پکاري. هغه کار حلال دی او پاک دی، خو په خاص ځای کې یا په خاص وختونو کې الله د هغې نه منع وکړه. لکه په حدود حرم کې واښه کټ کول، په حدود حرم کې واښه کټ کول، غیارې بل ښکار کول. اوس ښکار کول خو حرام نه و، خو حدود حرم کې ښکار دا الله حرام ګرځولی، نو دا تحریمات الله دی، دا الله را طرف نه حرام کرده دی. یا لکه واښه کټ کول، غیارې بل اونې بوټي کټ کول، دا په حدود حرم کې ممنوع دی الله را طرف نه. نو دې ته ویل کېږي تحریمات الله. اوس تحریمات العباد څه ته وایي؟ څنګه چې الله بعض حلال سیزونه په خاص مقاماتو کې حرام ګرځولي، نو که یو تن راولګي او دا حلال حرام وګرځي، دا الله د طرف نه یو سیز حلال دی او یو انسان راولګي هغه حرام ګڼي، نو دا تحریمات العباد دین، دا شرکی پیلی دی. لکه د یو بزرگ قبر سره خوا کی اونی دی، اغا قبر داغا بابا چه مړ دی، کاکا چه مړ دی، داغا نوسی دی. اس کاغی دا دی قبر سپاییم کی دا غزه اونا بوٹی دشی کٹ کولی، یریگی هم او هغه حرام غني چې دا ناروا دي. الکه دا یو مزار او د قبر چې ستا د پلار نیکه قبر د پردي نه یادوم ښه، یا چې ته په وقف مقبره ورځي چې دا خو ناروا نه دي. ستا خپله مقبره ده، ستا یو نیکه مړ دی او د چا عقیده دای چې د دې ځای داونه کټ کول حرام دي، یا دغلتا په دې سیره کې ښکار کول حرام دي. مشرکینو با ساروی مقرر کو د خپل بزرگانو د پاره، دا نظر نه دی ښا، دا چې بزرگانو د پاره به مقرر کو چې دا د اغي دی. بس نظر خو دیتا ہوئی کہ چاہتا دا کار میں اوشو دا بابا پا نمبا منختا یا دا خیرات کوم یا بدا کوم یا دا اللہ دا پارا با دا کوم کدا کار میں اوشو. دی مشرکینو با ساروی مقرر کو دا غخپلو بزرگانو دا پارا اغا بے پری خودو، بیا با دا دک خلقو او دا نور خلقو دا سوچو چې پدې سامان وړل ناروا دي، حرام دي، پدې باندې سورلی کول دا حرام دي. دا زمونږ پدې ملک هم داسې وو او په هندوستان کې هم داسې رستو بیا
داغي ذبح کول به حرام ګرځولو چې دا خداغي دي او وی به کې چرتا مونږ په دې سارو باندې سورلیو کا یا د دې ذبح مو کا نو دغه بزرگان برانه بیا ناراضه شي ټکر براله راکی سورۃ مائده کې بیا راشي دا ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام نو دغه تحریمات العباد د قبیل ندي دغه به نظر نو بعض د خوراک سیزونه دا سړی نشي خوړی او زنانه خوړی شي اوس پنارینو باندې ولې حرام ګرځي تعالی د حرمت دا اختیار چا درکړی دی استاد به دا وړي خبري یا شرک فعلی دی زمون په دې علاقو کې بعض زنانو با ختمونه او کروجي به پخې کې وې دا روجي بنارینه نه خوري نو پنارینو دا اسیز د ځان حرام ګرځول یا بعضی سیزونه دا بخاص قسم زنانه خوري نور چا د پاره داغي خوړل حلال ندي لکه زمون په دې معاشره کې د چرګ یا د چرګ چې دا بکور کې حلال شو کنه نو داغي اغه سر بنارینه او نشو خوړی دا به زنانو کې خاص زنانه خوړو چا به وی چې سخري مړی هغه به خوري او چا به وی چې خواخي مړی هغه به خوري او که د چا سخر خواخي ژوندینو که دا چرګ دا سر یو خوړو بیا ګوره غمړ کیږي ښا لکه دا د ځانه حرام والی و بعضی خلک اغي وی په مونږ باندې دا قسمه لباس خنه راځي که دا قسمه لباس مواچولو نو مونږ ته بودری را رسی نو هغه لباس په ځان حرام کړي دغه لباس خو حرام نه دی اوس که چرته دغه لباس نی خوخه دا خو ځان ته خبره ده او که چرته دی وی دا قسمه لباس نه ما ته نقصان را رسیږي زه بیا بودری مو مما تاسو ډیر خلک په دې معاشره کې دي دا په مونږ نه راځي وي الله اکبر کبیره د مشرانو لپته دا د چا پخپل پټی کې بچ د انذر اونه وکنه دای خشاک به د کوړه نه شروړي لکه د انذر دا خشاک او دا مونږ تم پته نه و چې دا شرکی پیلی د مونږ پښتنو کې په کم طرف را دن نشو زه یو علاقې ته تلیوم نو التا په بیان کې د شرکی فعلی خبرې راغلې نو د انذر دا خبرم پکې راغله چې بای بعضی خلکو چې ګوره دا انذر د دې خشاک د ناروا ګرځولیو نو چا به ورته ویل چې دا انذر زبرګ دی نو چې زبرګ دی نو سبا وسره کو دا بس برګان خلک استعمال کراولي دا که تاسو استعمال الکس برګ څنګه دی په قران کې نوم راغلی د انذر نو په دې قران کې چې د زقوم ذکر راغلی د فرعون ذکر چې پکې راغلی د حامان ذکر چې پکې راغلی د قارون ذکر چې پکې راغلی دا ځانه خبره نو الته چې خبره وشوي نو بیا موږ ته خپل مرګري وی زموږ د جمعه امام صاحب ناراضه دي چې ټیک د بیان به کړو دم پرځ کیو لیلته والی مې پوه نشوم وای غوي چې د مون خدای انځرو تکته نه نو غد الکانو په خلکو د حرام کړي ولې دي لکه خلکو ته وایي به زما ضرورت دي زما پتا سو حق دي ما ته بخښا کخله نو خلکو ته دا یو ترتیب جوړ کړو چې دا چونکې زبر دي دا تاسو نشه استعمالولې بس مونږ خو چې کم دین بیلټ پروف خلک یو مونږ باندې هر سیز هغه اثر نه کوي نو مونږ ته راوړې مونږ لپاره خیر دی نو دغه یوازې نه نو که چرته با پکور کې چرګي بانګوي نو چې چرګي بانګوي نو دا خو هیڅ مسله نه بس وای دي کنه سره تاسو یې مره تعالی څه تکلیف دی لکه چرګ چې بانګ وای نو تعالی څه تکلیف دی
هم مسته کې راغلی دا او بانګي وې نو جی کور کې و مسله جوړه شو. اوس هم د بعضې علاقو نه مرګري ټلیفونو کې جی ډېره ضروري مسله ده او سوی مرض ده نمبر ملاوو نمبر ملاو نشي یا پکې د درس آواز راځي مسله ده مونږ وایو یا الله خیر څه میراث تقسیمول به څه د خوري سبه جدا کولی یا څه نوره مسله به یره جی ټول کور پریشانه دی ولې خیر خو دې چرګې بانګ ویلې نو دا به ورته سوي چې دې بانګ وي نو اوس د دې په کور کې ساتل د سپیروالی راولي دې سره سپیروالی راځي نو دا چرګه و تاسو په کور کې نه ساتئ نو دا د بندګانو حرامو ګرځول دا شرک پیلی قسم دی دا شرک پیلی دی نو بیا به دې چرګ سره سکول الکه دا چرګ سپیره ده نو الکه دا د سپیره خلک خوري کنه دا به دې زبر خوړه بیا دا بوله بس دا تاسو بیا جمعه تراوله ښا نو دا تحریمات الله تحریمات العباد مزین کړه کنه راځي چې قران کریم وګورو چې دا تحریمات الله او تحریمات العباد بارک سوئی سورۃ مائده اول آیت سورۃ مائده اول آیت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو تاسو پوروالی کوي بالعقود پلوزن سرام یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو پوروالی کوي پلوزن احلت لکم بهیمۃ الانعام حلال شوی دی تاسو د پار ساروی بهیمۃ الانعام که غوا دا که ګډه دا که چرګ دا که میخه دا دا بهیمۃ الانعام دی کنه دا تاسو د پار حلال دی چې په کوم چیز د بهیمه اطلاق کی بهیمۃ الانعام نو کو د دینه سوکا اک بهیره صاحب حام جوړی چې نه دا مونږ بزرګانو د پاره مقرر کړیو دا بسوک نه استعمالي نه دا الله حلال کړی دي چې کم د سورلې دي نو سورلی ور باندې کول شي چې کم د ذبح دي نو غضب حکول شي دې ته حرام مو ہے احلت لكم بهیمۃ الانعام دارنګ سورۃ مائده آیت نمبر 87 سورۃ مائدہ آیت نمبر 87 یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا حرام مگنے پاک سیزونه آغا چې الله د حلال کړی دي چې کوم سيزونه الله حلال ګرځولې دي هغه ته حرام موای حلال ما حرام موا یا ایو الذین آمنو لا تحرموا حرام مگر زوی لکه د کم زنانا چې به الله بچي ورک نو پکټ کې داغیم لاسته حرام نه وا دی خلکو حرام ګرځولې وکنه ودا په لمسی باندې سملی مشرانو لو پتی بعض علاقو کې با دا جهالتو اغه زنانه با په لمسی باندې بیا سملاستا د مشرانو سره لګ لګ کینه فیسبوک ته ډیر وخت مو ورکه مشرانو سره هم کینه لګ د خپل پښتنو الفاظ او دقه سيزونه دات زوتوي یا ایو الذین آمنو لا تحرموا حرام مگنه طیبات پاک سیزونه آغا احل الله لکم چې تاسو ته الله حلال ګرځولې دي ورپسې آیت وګوره آیت نمبر 88 وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا
تاسو خورئ خو دلته امر د پاره د فرضیت نه دی ښه چې بس ته خامخا به خورېږي نه ځان به پې وجنې ځکه چې الله وایي چې خورئ د آیت دا مطلب نه دی کلو معنا لا تحرمو حرام مگر زوی دا وکلو یعنی تاسو ته دا خوړل حلال دي حرام مګنئ وکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا خورئ تاسو د هغه سنا چې رزق درکړی تاسو ته الله حلال او پاک دا حلال او پاک د دې د حرمت عقیده ملره چې دا ګینه حرام دی سورۃ مائده آیت نمبر 103 ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حام دا غساروی دی بیا چې سورۃ مائده تر ورسو وضاحت به کو بیا دا بحیره او صائبه او وسیله او حام دا خو الله حرام نه دی ګرځولی دا خو دی خلکو په د ځانه په دې سورلی کولو د دې ذبح کولو د دې باز سارو دا په د دې په ځان حرام ګرځولی دي دا خو تعالی رب العزت نه دی حرام کړی سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا خلق وی زدکه خوراک کا کوما چې الله ډیرو زیونه کوي چې کلو او خوري بس د دې دا مطلب نه دی دا پاک شیزونه دي د دې د حرمت عقیده مساته یا ایها الناس اے خلقو کلو مما فی الارض خوري د اغنا چې پزمک کی دی حلالا طیبا حلال او پاک دا حلال او پاک د ځان حرام مگر زوی سورۃ الانعام آیت نمبر 138 سورۃ الانعام آیت نمبر 138 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء وقالوا دي مشرکان بوي داس ساروي دي او فصل دي دا بند دینه سو کې استعمال کې نشي راوستي لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم دار دي په خپل ګمان کېو وانعام او ساروي وحرمت ظهورها باغی شاگان حرام گرزولی شوی باغی سورلی کور حرام گرزولی شوی و انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ دا بیا بالمضمون ورپسی آیت نمبر 139 گو رہے وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا دی بوی آغا چی پا گیڑو دا دی سارو کی دی کاغا پی او کده دی بچی دا خالص دی د پاره زمونږ د ناریناو د دې استعمال زمونږ د ناریناو د پاره یو خالص دی ومحرم علی ازواجنا او زمونږ په زنانو دا حرام دی د دې غوخه نشي خوړی د دې په نشي خوړی د ځان حرام ګرځول سورۃ الاعراف ورپسې سورۃ وګوره آیت نمبر 32 سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا قل من حرم زینت اللہ آیت نمبر سورۃ الاعراف 31 او دارنگی وسارہ 32 قل من حرم زینت اللہ دی با تواب دوران کی جامع نہ چولی لیکن جامع چا حرام کری دی با دا ناروا گنل دارنگی دی چی با دا حج نراتل پخپل دروازه با نراتل پا دی باندی
راتلل حرام ګرځول. نو دا چا حرام کړی دي؟ واتوا البيوت من ابوابها قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. سورۃ یونس آیت نمبر 59 وګورئ. سورۃ یونس آیت نمبر 59. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل اوایا اے نبی علیہ السلام آیا فکر کړی تاسو آغا انزل الله لكم چې پیدا کړی الله تاسو د پاره رزق نو فجعلتم منه حراما وحلالا تاسو داغین په خپل خوها حرام او حلال ګرځوي چې دا حلال دی او دا حرام د ځان حلال حرام م جوړوي. فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم آیا د دې تاسو ته الله اجازه درکړي دین کې بدزانه خبرې نه جوړي چې به پرزیت تم رسه چې دا سه بخامخا کې کني بیا به بودری مومي. دا زمون په دې غم خادو کې دا سونه ګندر رسمونه رواجونه چي دي دا ډیر پکې خلکو فرض ګرځولي دي او ډیر کارونه روایي غ پکې خلکو ناروا ګرځولي. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تاسو ګرځوي داغینا حرام او حلال د ځان حرام او حلال م جوړوي. فجعلتم منه حراما وحلالا وې د نکاح ضرور رستر نشتا پر دې سړی وته د نکاح رور کړي نو دا نکاح رور چې ستا سکه رور نه دی ستا تر نه دی ستا پلار نه دی ستا ماما نه دی پر دې تن دی داغه نه په شریعت کې پرده ده او دا وینا دا زما د نکاح رور دی د نکاح رور نی دا جدا کی صحیحه یو علاقې ته چا نکاح ته بوتلی ما نو هغه جنې وی چې زه خو به د نکاح اختیار هغه وی څنګه چلو کو نو میک اپ لاري کتري ک مامای ک روري بس هغه د لړشي اختیار دی ورکی جنې اختیار نه ورکو چې ته لری خپلوانو کې یو ټندو وې زه بغته د نکاح اختیار ورکوم چې بیا مې داغه نه پړدنی او خو د نکاح رور باندې بیا حق دی او خزي پکې وې د نکاح رور سره بیا حج تم تلی شيخه دا د ځانه مسلې م جوړوا دا د قران نه لري دا مې د نکاح رور دی او دا مې وترور ویلی او دا مې وته مور ویلی دي. فجعلتم منه حراما وحلالا الت قران وی دتا د پار حرام دی او تی حلال ګرځي پلار به خزر رواني تبو تخور وې نو بس دا تا پرده ماته شي. زمون ډیر مسلمانان دا سشتا چې حج او عمره تمزي ودا زمون چونکی گروپ شکل کی زو سو کال مخ کې یو ملګری ملوش مې چرته تلوي وې تلیو دې نو خار نه لگا خو مې صد پاره و یره مونږ عمره ته روان یو لسره زی پس نو گروپ کې را سره د اغه زې زنانه دي وی مایو چې مخ کې براست تر مات کو اسه مالته بس تر ماتي نو لیکه دا حرام کارونو دا ولې حلال ګرځي بیا پرده نیو. قل ارائیتم دا د قرآن نه خبرتیایی کنه و قرآن تکینه چرانا در تراشی قرآن تناز تاوکا چرل دی روخان شي په خاندان او په کور کې دی رڼا راشي د قرآن نه چلري یو نو بیا د پردي سړی سره یو خزه عمره تزیخه خته خبر چې ایرپورټ کې وسره نکاح تړي کسه کوي وسره دا خو ناروایی یو زنانا چې خپل محرم وسره نی کنه غیر محرم سره دا نشیت له نو عمره ته نه حج ته. قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تزان حلال او حرام جوړوي. سورۃ النحل آیت نمبر 114.
په دې وجه د مسائل تپوس پکاري د ځان مفتیان جوړول نه پکار. سورۃ نحل آیت نمبر 114 سوار لسم پارا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. فَكُلُوا نُتا سخره مما د آغسنا رزقکم الله چې تاسو له الله رزق درکړی دی حلالا طیبا حلال او پاک چې کم حلال او پاکیزه رزق دی د ته حرام موای. فکلوا تاسو داینه خوراک کوي لا تحرمو دا چې سړی په دې آیتونو باندې پوښي چې دا پکې دا تحریمات الله بیان دی او دا پکې د تحریمات العباد. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. نو دا ایتونه په سره واړول چې الله کوم سيزونه حلال ګرځول دي نو دیته حرام موایه. تحریمات الله او تحریمات غیر الله دا دو عنوانات شو. دو عنوانات نور نذور الله او نذور العباد. نظر منخت توي النحب علامہ ابن منظور وی پلسان العرب کی النظر النحب وهو ما ينظره الانسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا وجمعه نذور جمع نذور رازی. یو د معصیت نظری د ګناه که زما دا کارو شنو دا د ګناه کار بکوم دا سي نظر منلم ګناه ده او دا غي پورا کولم ګناه ده. یو دا سي نظر منل دی چې هغه ستا د وسنه بهري دا غي پورا والم پتا لازم نه دی. بیا د الله رب العزت په نوم نظر ورکول. قران کریم کې د دې تذکرہ شوی دا د نذور الله. سورۃ حج ولسمه پارا آیت نمبر 34. سورۃ الحج آیت نمبر 34 دې کې ذکر دی د نذور الله. ولکل امه سورۃ الحج آیت نمبر 34 ولکل امه جعلنا منسکا د هر امت د پاره مون مقرر کړی د منسکن طریقه د قربانه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. دې د پاره چې دی ور باندې الله نوم یاد کی په دغه قربانه سرا. دارنګ آیت نمبر 29 وګوره ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم او دې پورا کی خپل منخته وليوفوا نذورهم او د الله نوم دې ور باندې یادای. سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 وګوره. سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 200 او یایم نمبر آیت. دریم پارا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر
آغا چې تاسو خرچه کوي څه خرچه یا منخته کوي منخته نو الله له پته ده دا ډېرو زنانو د نظر د دم په ځای وي ښه دې کې دا نظر ټکی راغلی دا هغه نظر نه دی دا منخته یادوي هغه به هم ټول غلط وي من نفقتم من نفقتن من نفقتم من نفقتن او نظر تم ټکی پکې راغلی دا د نظر دم دی جهالت وکنه بس هغه رشد البیان به پیدا کړو د قران درسونه خونو رشید البیان په کلی کې بلوی عالم هغه زنانه وا چې د پښتو رشید البیان کتاب به وی او پای کې هغه کیسې او هغه خرافات ادا خزه بو ترا غونډې دی او بس دا بلوی شیخ الحدیث واخا او رشید البیان ته به نوم رشد البیان وی رشد البیان الله سونه احسان وکړه سونه رڼاګان راغللې تدینه فایده حاصل کړي وما انفقتم من نفقه او نظرتم من نذرنا سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 اس قالت امرأة عمران ربی انی نظرت لك ما فی بطنی محررا یو زنانه دا داغینم دی حنا سنو می دی دا عمران بی بی دا منختا کئی و منختا کئی نو دا اللہ پا نومی کئی او راشد دی زنانه منختا و گورا چی منختے دا کمی خبری دا اللہ اکبر کبیرہ اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لکا ما منخت کرلتا دا پارا اے اللہ آغا چی مال تکم اولاد را کے محررا اب دا دین دا پارا وقفی آغا با آزادی دا دنیای کارونونا دا بچی با زما دا دین دا پارا وقفی نو کچرت زنانه دا سی قربانی کئی دا زنانه دا قربانی کرده وا وګوره قران کې تذکرہ شوی ده ښا دغه زنانا د خپل بچی ما نخته کړي وا چې دا به د دین د پاره وقفي دا به علم حاصلې په بیت المقدس کې دین بس دکیا فتقبل مني ادا پته وته نشتا چې الله برا تعالی کرا کې او کجنه برا ترا کوي د دې خو سوچ داو چې الله رب العزت برا تعالی کرا کی او بس دی بیت المقدس کې سبق کوي او کول علم بشیو سبا بیا دین خدمت کوي نو الله رب العزت د لور ورکا الله وتوي م پریشان کیږي لیس الذکر کالانثى ډیر ناری نه بدی ته رسیخه او داغي نوم مریم کې خودي شو او الله رب العزت په مریم کې دون صلاحیت کې خودو چاغي ته الله بیا بچي ورکو او د زنګونه مسله توحید شروع کا او د قیامت نمخ کې او د توحید مسله بیانایو خدا د دقه زنانه اخلاصو دی کې زمون زنانه او خويندو میندو ته یو ترغیب شو د دې سوچ دای چې زبر د بچینه د پیسو ماشين جوړوم اجازه پیغړ دنیایي تعلیم کوم دنیایي تعلیم هم پیو کا خو یو بچی پکې دین تم وقف کا د علم د پاره وقف کا او چې بچی دی دین ته وقف کا کنا نو هغه سره بیا کلک سپورټرانو ګرځي د کور خلک دا غیبه برکات تاسو په کور او په خاندان باندې بیا او چې کله مونږه سوچونه دانی چې بچی بر دین د پارم پکې بعضی علاقو ته مونږه لاړ شو مونږه دا مضمون بیان کو مطالبت نه کو چې یو بچی مونږ له مدرسې ته راکې نو ډیر مشران په جړا شي نو مونږ نه ګیلو کیو تاسو مونږ تاغه وخت کیو چې اوس په مونږ وخت تیر دی مونږ خو بچی ټوله لزولی دي سړی رستو خوشاله او کستا ډیر بچی ډاکټران انجینیران دنیادار ډیر غټ د پیسو ماشینان خو چې تا ته درلو سکون کم په عالم بچی حاصلېږي کنه په حافظ قرآن بچی دا د پیسو په ماشینانو باندې تا ته نه حاصلېږي ځکه چې د پیسو سره لبي کوي په کې خو لالچ راغی او کې هرس را دن نشو
دا هغه یو سړی و که نه داغه 3 بچي وو دا 2 بچي ښه صحیح وو روغ رمټو هغه یو بچی لږ په سترګو معمولي کمزورې و لاسونه خپې هم لږ لږ کاږه واږه وه نو هغه 2 بچی سکول او کالج پې ووې هغه بل غریب لږ معذوره وې زه جومات ته ځه منډه که چې استاد سره کښېنه مونږ خو جومات ته او مدرسې ته کم ماشوم ورکو چې هغه غریب په بچو کې بیکاره یا په اتم کې 8 پیرې پیل شي که نه ځکه چې د دې خوا ووته او ډیر سیکولر مایندډ خلک اعتراض کوي په مدارسو باندې وی دا څنګه مدرسه په دې کې امام غزالی پیدا نشو امام رازی پکې پیدا نشو چې پاتم کې 8 پیرې پیر شو ته دنه غزالی جوړه ظالم چې دغه د مسلمانی او ایمان زده کینو دغه هم ډیر شی ده او اوسم شته په مدارسو کې امام غزالی غون ته خلک هم پکشتا او د امام رازی غون ته خلک هم پکشتا ویلوي خلک پکشتا نو هغه 2 بچی تعلیم ور باندې وکړ او هغه یو بچی جومات ته ولېږه استادانو ته ولېږه لږ سترګو نظر یې کم و لاس پوکې هم لږ کږلېچ او کوږوالی وه هغه یو بچی ډاکټر شو بل بچی انجینیر شو او دا یو بچی چې جومات او مدرسې ته لېږلی و که نه نو دا خو ښکلی حافظ هم شو قاري هم شو علم یې وکړو عالم شو دین یې زده که نو چې دا یو بچی انجینیر جوړیږي او دا یو بچی ډاکټر جوړیږي او دا یو بچی عالم او مفتی جوړیږي دا سړی به تا شانتې ځواني که نه که نه ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ربتا ربتا چپ کے دم بدم عمر خو ډېر په منډه روان دی دا روزانه اعلانونه نه کیږي یار زما استا اعلان بم کیږي سړی بوډا شوی دی او بیمار شوی دی حتی چې واشروم ته نشي تللی کټ کې ولا ترتیب برابر کړی انجینیر دغه چې د بل ځای ډیوټي ده د ډاکټر هم بل ځای ډیوټي ده څو میاشتې پس راشي نو لرې نه ودرېږي نو سپېمې پټېږي پلار ته داسې کي چې څنګه هغه یو خو راغې لاس ته دستانې واچولې دا ګوتې ورسره لرې نه میلاو کې اوس سپېمې زر پټې کې په شا ووتو وی جراثیم راته رانه شي لرې نه پلار ته ولاړ دی پلار دا منظر ویني ښه پلار پې لکونه روپۍ لګولي دي او هغه کم زوی چې د هغه په زامنو کې هغه ته بیکاره په نظر راتلو هغه یې جومات او مدرسې ته لېږلی هغه عالم شوی دی هغه بچی راغی که نه مټې راونغاړلې اوبې راواغستې والد صاحب یې غونډ صفایي ورته وکړه تولایانې تې ګنده لرې کې او پاکې تولایانې ورته راواغستې پاکې جامې ورته واچولې او دارنګې عطر سپری پې پورې که او ځان ته راغاړه باسل او په مخ مخې ښکل کو بابا په جړا شه وی هغه ماله چې کوم د کار بچي په نظر راتله ځان له به دنیا ګټي زما خو دا مولاګي بچی په کار راغی ښه نو دا چې کله زنانه دا وګوره د مریم مور ده هغه وایي انی نظرت لک ما فی بطنی محررا اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا دلتم دا نظر تذکرہ قرآن کرالا دا نزور اللہ رازی چې اوس لږ د نزور العباد تذکرم په قرآن کې وکړو او په حدیثو په رڼا کې نزور العباد دی ته وایي چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم د الله نه علاوه که فرشته ده که پیری دی که نیک دی ولی دی بزرگ دی پیر فقیر دی مړ دی ژوندی دی ته وې د الله نه علاوه د بل چا په نوم مې دا منښته کړې ده دیګ مې منلې دی د الله نه علاوه د بل چا په نوم که دا کار مې وشو نو یو ترماسچې او 10 پراټې به دروړم بابا
که دا کار دی راته وکو بابا نو د الوا ډک جیت کې به دروړم. د مشرانو لپته د پخوابا د خلق وی بابا تزم د سوکنو او جیت کې به سره د الوا پسرو. داسې چې لګ دا واړه واړه پکلو کې به باباګانو کنه نو دیله به چې پراټې راوړي آیا چې وسره به شمع راوړي یا منبته به راوړي د شړشمو تیل بیل تا پیالو کې یوړو مالوچ به یوړا به بلول دا به منل دا منخت براتلې چا بس پلی په تاثیر راوړي دا به منلې وي. یاد دي که یاد نه دي دلته دا غړې آبادی کې بلس بجې زی مناوي دوخه دلته بټانګو والو نور دکانداران بو لس بجې بدا بلا زنانه رااله او بلا چایانه پراټې به ویو خدوم دام بو دا مزه وي چې بیا بلک په غټه ستاو نو الته به چيلي بوتلو بیا چيلي به منلو چې بیا بلک نور په غټه ستا نو بیا ور پسې غوي او سانډاو او خان خلکو منخت به کولی دغه چې سونه عقیده ګندای کنا چې عمل د قبلی دونی هغه اوخم د بابا په نوم باندې منی خو چې عقیده صحیح شو صحیح عقیده زدکا ایمان توحید زدکا دی بیا 10 روپے په جمعات کې نور کوي دا قبلی کې دی نه ور کوي. استاد عقیده صحیح شو نو استاد د 10 روپو حیثیت د هغه د درگاه په نوم چې چا غوي او نامزد کړي دی دای نستا 10 روپے ډېرې قیمتي دي. راځي چې قران وګورو چې قران کې الله سویا او سو کرت وتا حرام ویا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم منختنا روا دا سونه مسلمانانو چې کړي کنا نو اغي ته پکار دادلی چې دوباره د ایمان کلمه وای او چې د نکاحونو تجدید مو کی غوړخه خدا مسله بیان شوه نو دې کې د عوامو قصور نو دا د منبر محراب نه نو بیان شوی کني خلکو خبره منی مونږ دې کلی کې خلکو ته اعلانو کو سوسو بیاناتو کې چې بيدا جنازه جنن مازیګا روشوا نو سبا الله سو بجو ته مې ساره وي دا دې پکلی کې جنازې د ماخام او ماستن نه کیږي دا رنګ ډېری خبره وي خلک خو منلو ته تیار دي ځان ته خو اخرت نه تبا کوي خو چې څوک هو ته دا مسله وکي کنه. راځي قران وګوره سورۃ المائده آیت نمبر 3 او دا مضمون لږ غور فکر سره واوري. سورۃ المائده آیت نمبر 3 حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دا ورپسې چې ذکر کیږي کنه دا د اول نه ډیر قبیح او بدی. حرمت علیکم المیتۃ حرام شوی دی پتا سو مردارا الله پتا سو مردار حرام کړی دا نو چې مردار حرام ده مردار او نه خوري په خلکو مردار او نه خوري غوړي اسنه مردار ساروی دی په خلکو په 1500 کیلو غوخه ده لکه مردار ساروی په خلکو خرسي چې سړی قران ته کینی ذهن جوړ شو معاشره سم شو کنه. بعض خلک وي د قران د درسونو په ځای راځي لک سماجی مسلو ته معاشرتی مسلو ته دی قران کې د دې ټول پرابلم سالوشن دی کنه خو ته قران کې معلوم نه دی دا وګور الله مردار حرام ده او یو سړی او مسلمان دی او د الله د قران منی د الله د حکم وورید چې مردار حرام ده نو چې دا حرام خرصومه دا به حلال بیانو کنه مردار خرصول اغم حرام شو نو چې حرام خوري سوک کوي دی په دغه پیسو باندې خپل بچو ته سوړي نو اغم حرام نور خلک حرامیان کا خپل بچی حرامیان کا چې حرام خوري کوي په خلکو. حرمت علیکم المیتۃ و دا قرآن نظار شاه حرمت علیکم المیتۃ د دنیا لالچ راشي اخرت چیر شي نو ډیر داسې ځان ته انسانان وي خلقم وته انسانان وي د درندگانو نه پور اخوا په خلقو حرام خرسي مردار په خرسي او مردار ساروي خلاصه کې ډیر زینو کې
چې پاغي چاپی والی شوی کنا نو بلاشي سپی حلال کړي ښا سپی حلال کړي خورونه حلال کړي د جمی کې خاص کر دا پارمی چرګان په گاډو کې وروړي 100 بلاشي پکې مړ شوی وي د دې سجی ډیره مزیداري ښا پته خو نه لګي کنه وي د دې سجی ډیره مزیداري الله اکبر کبیره حرمت علیکم المیتۃ حرام شوی دی پتا سبانه مردارا والدم او وینا حرام ده وینا بل د بدن وینا وتا نو او دس دی ماتیږي جامې سره وینا ټچوا جامه دی گند کیږي دا چې به وی د چرګ په وینه بدل تعویز لیکما دې سره بسکه دا په معاشره کې داسې زونم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر د دبکن کې چې موږ په تواری در شروع ک دی آیت ته چرور رسیدو ولحم الخنزیر والدم او وینا یو نوجوان تند نو هغه درس نه پس راغی وي استاد جی دا وینه چې حرام ده او دا وینه چې ګنده ده نو پدی لیکل کول مې په ګنده سیس باندې تعویز لیکل د تعویز معنی خدا د الله په حفاظت کې ځان داخلولو نو ته د دې خو په وینه باندې نو ما ته وی زمون په کور کې څه بیماری وا یو دمګر مې راوسته نو هغه راته وی زبدل توري چرګي په وینه تعویز لیکم ښا تور چرګه نو په دې پارمیانو کې خو توري نه کنه مته چې دی و کورانه چرګه را پیدا کینو زه خو میل مراغلی ما نو دی به خامخا دغه په ما باندې خوریم بیا دا کوم ځای غاړه پیرا تاویږي نو چرګه غریبانو ډیر په 2-3 غنټې کې چتاو کتا هغه علالک دلې وینا راوړه د پسلی کلمې کلو کو کور کې ولغه د پن را د پن کو وی کار به موشي او چې بیا ولا چې برابر ول چې سره وته ما چرګه سره کړې و ایو 1500 روپې هم ته غسته وي نو چې دا درس وره دوکانه اسړی په تل وشابه پیسې رو باسه و چرګ خو د بخم نه خو بعد د عالم نه او شابه 1500 روپې رو باسه او که بیا پاغه طرف راغی د قران یو ټکی و دم ووري درې شو انقلاب عقیده کې راغی و سره نرتوب غیرت هم راغی کوشش دا کوي خپل ناری نو زنانه له قران ته کې نوي چې اخرت ته توجه پیدا کیږي حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر غوخه حرام ده وما احل به وما احل لغیر الله به او هغه چې आवाज پورته شي پاغي د منخت د غیر الله د الله نه علاوه د بل چا د نوم نظر مقرر شي احل आवाज ور باندې پورته شم په یو سیس باندې وما احل او ما د عموم د پاره دی وما احل به لغیر الله کاغه چیلی دی کاغه ذبح کول دی کاغه شیرینی دا کاغه پیرنی دا کاغه تیل دی کاغه ار یو سیز دی کزلو بی دی خو چې د غیر الله دا نظر د پاره مقرر شم وما احل به وما احل لغیر الله به دارنگی سورت انعام آیت نمبر 136 گورے سورت انعام آیت نمبر 136 سورت الانعام آیت نمبر 136 وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا دی مشرکانو با مقررول د الله د پارا چې کوم سيزونه پیدا کړیو الله فصل او ساروی برخه د الله برخه هم پکې کوله ځکه الله خو منو فقالو ندیبوی دا د الله د پارا د دی په ګمان کې وهذا لشرکائنا او دا زمون د شریکانو د پارا د خپل نیکانو بزرگانو اولیاء او د بوتانو په نوم به پکم جدا کا دا د الله او دا پکې سیر دا پکې یو لسمه برخه او دا پکې سیر منی او پلان کې دا په دی وطن کې په خلکو کیو زمیدارو چې په فصلو شکنه پای کې به
دقه د بزرګانو د نومه جدا کولو او دغه درگاونو منجوران ملنګان به ګرځېدو په اسونو باندې بسوارو چرسونه به اسکلیو مدک به والیو بنګ به اسکلیو سترګې به سری راوته وي او کچکول به وسراو وی ګوري بینوي واپس نه کېخه د دې برخه راکې په خلکو باندې برخه مقرر کړې وي دا په هغه مشرکانو کې و سورۃ الانعام آیت نمبر 154 سورۃ الانعام آیت نمبر 154 دا مضمون د قران کریم په غنو آیتونو کې ذکر شوی دی چې دا نظر د غیر الله په نوم باندې د دین ځانو ساته او چې موږ ټول قران کریم وګورو سورۃ النحل آیت نمبر 115 انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر انما حرم قرآن وی دا حرام دی او دا حلال دی حلال ته حرام موائے حرام ته حلال موائے انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام کړی دی پتا سو مردارا وینا قرآن ته نکینی دی به حلال حرام سو پیجنی نو ډیر خسړی خولي ګیره می اول ته درگاه ته چاغوخي الواغانی وروړلی او دیران ختی وی ډیره مزه و ډیر خولي لنګرو الګه دا نظرانی او منخته وی ادال وی په دی وحکوم را بېږي ښا د قرآن دی درسونو سره دونه قدرې کارو شو دغه نظرانو د منختو الواغانی چې بده خوړی او وخکی بده پسخاو وخکی دی پاک شو ته بیا هم د قرآن درسونو والا پس خبرې کې خلکو ته پنځپیریان دی مزه وتا نو د پنځپیریانو مهنت داو چې ستا وخکی پاک کده حرامونه اته بیا هم را لګي دا دعا نه منیو خیرات نه منیو حیات الانبیاء نه منیو نیم قرآن منیو نیم نه منی دا دون خلق متنفره کې که شران متنفره کې ګوري درس ته لړ نشي لکه راځي د نحو صرف دوره شروع کو اغه تر راځي په نحو صرف باندې پوښي وستا استاد مشرانو وخکی دغه نظرانو منختو باندې سخاو د دې د قرآن درسونو په برکت سره هغه پاک شو وما احل لغیر الله به هغه چې आवाज وکړي شي د نظر د غیر الله پاغي باندې سورۃ البقره آیت نمبر 173 سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر الله یقینا حرام کړی دی الله پتاسو المیتة مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما احل به لغیر الله او هغه چې आवाज پورته شو پاغي د منخت د غیر الله د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې هغه نامزد شو نو دا پتاسو حرام دی علما وی که یو سړی د لوګي د لاسه هلاکیږي کنه نو شریعت هغه ته اجازت ورکړي چې ته د حرامو نه په قدر د ضرورت سره استعمال کرا ولا او که یو ځای کې د خنزیر غوخره او بل طرف ته چا د درگاه د نوم چيلي حلال کړي دي نو علما وی د خنزیر د غوخه نه لګه اوخره خدا دغه منخت د غیر الله د نه نه خوري غوريخه دی غور پسې ګرځي لکه پلان کی دربار کې ډېر خلنګر چلیږي او پلان کی دربار کې اول ته ډبیبا کې د لګولي خپل نظرانه منخت دي کې ورواچوي چې چا د بابا په نوم باندې مقرر کړی یا الله اکبر کبیره نو دارنګ بعض علما لیکلي دي چې چا یو سیزو د غیر الله په نوم نامزد ک د نظر او د منخت او تقرب د پاره نو دغه سیزو تاسو بس پوت نه چوي دریاب تبه نه چوي چې میانی وخوري چې ته د پنه کې چې چنجي پکیو شي او ختم شيخه دون پلیته او دون حرام نو الله اکبر کبیره دا قران کریم کې او زائد ته حرام ویل چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر او منخت مقرر شي د دینه پیدا او چتول دا حرام دي
څنګه د دینه پیدا اوچتول حرام دي. یو روایتم امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وګد حدیث دی. دغه حدیث یو ټوکړه دا لعن الله من ذبح لغیر الله. هغه حدیث کې دی لعن الله من آوا محدثا، چا چې بدعتي ته ځای ورکو پاغم د الله لعنت دی. لعن الله من ذبح لغیر الله. لعن الله دا روایت امام بخاری ادب المفرد کې ذکر کړی دی. لعن الله من ذبح لغیر الله، د الله لعنت دی په هغه چا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم منښت کوي. اوسم داسې خلک شته کال په کال باندې چیلیو ګډ بوزي درگاہونو ته وی کوم دا ونکو نو بیا را ټکر را کوي او بودری را تر رسي. بل یو روایت کې راځي، خطیب تبریزی رحمت الله علیه مشکات کې ذکر کړي، یو سړی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې منښت کړي وا چې بوانه مقام کې با اوخ علالی د چاپنوم نه صرف د غزه لکه چې توې چیرې که زما دا کار وشو نو زبا پلان کې اجره کې یا خپل بیٹک کې یا چې کم دین ولته زمونږ مدرسه د الته کې بزد سیز علالوم. نو هغه سړی داسې منښت کړي وا. نظر رجل یو سړی منښت کړي وا د نبی رسول سلام په زمانه کې اين حر ابلا ببوانا. خدا کار پکې او تپوس کوي ښا مونږ تپوس نه کو په خپل هغه جون تیرو تپوس کوي. فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبره، نبی علیہ السلام تراغي خبر ورکوجی ما خو منښت کړي وا چې سبب بوانه زه کې خیرات کوم د یو اوخه. نبی علیہ السلام هل کان فیها وثن، الګه دغه ځکه د جاهلیت د زمانی بوتان پاتې شو هغه ځکه هغه مقام کې وینا. قال هل فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ قال لا. قال فهل كان فيه عيد من الاعياد؟ دغل د چا میلی کولی میلی چا منو کړی وي ته په خوا به درگاہونو په خوا کې غټ غټ میلی خلکو کولی. نو نبی رسول الله متیزه چې دغل تکي چا میلیم ندی منو کړی او دغل ته بوتانم نو اوف بنظرک التر اوس منخته پورا کخه. یو حدیث شو، بل حدیث ځان سره نوٹ کې. سو حدیث شو یو کدوا بل حدیث. دا حدیث خطیب بغدادی رحمت الله علیه الکفایه کې ذکر کړی، حلیۃ الاولیاء کې ذکر شوی، کتاب الزهد د امام احمد بن حنبل کې ذکر شوی او مصنف ابن ابي شيبه کې ذکر شوی. دا روایت چې مر رجلان دو سړي په لار روانو مخې ته ولا یو درګاه رااله، مخې ته ولا درګاه رااله د درګاه منجورانو د دوو تنو ته ویل چې قربا دواړه منښت پیش کې دی موږ سره خو نشته. هغه منجورانو ته خالی لا سونه تیریږي. اوسم دا منجوران ناستی زې په ځخه او دا خلق د دین عبرت نه حاصلې د خپل بیمارو د پاره درگاہونو تزي د بچو غختو د پاره دغه درگاہونو تزي او دې ته سوچ نه کوي. تاسو چې وګوره اکثر منجوران د چا لاس ماتي د چا خپ ماتي د چا پوزه کګه وګي کس خیال مو کړي کنه الګه کدي درگاہونو والا سوار کولی دا منجوران خو به ټول رینیول کړیو کنه یغه به سم کړیو دغه تم سوچ نه کوي او غي د بل چا 2 روپو ته ناشتي د بل چا نه غواړي دغه د بابا نه غواړي کنه بل چا ته خالی لاسونه مته ریږي. نو هغه منجوران وته وی قربا ولو ذبابا
منخت اوکې خالی لاسونه متېریږي اگر که مچ اولینی یو مچ رولې چې دا د درگاه منخته هغه یو تن راولګید یو مچ راټینګ کو اداره د درگاه منخته یو مچ ته مچ نه سوګډان جوړیږي هغه ته وی تزا چلو هغه بل تن ته وی ته هغه دا معنی نه کیږي ز الله پیدا کړې ما خالق می الله مالک می الله رازق می الله زبد بل چا په نوم باندې سم ورولما بس منجورانو ته وی پکړو سړی راټیم کو ضرب یضربو سړی مړ کو ښا دی کې دا مسلې مرضی او په دې مسله کې ډېر لوی لوی خلق اغي شهیدان شوی دي ښا او دا د هغه شهدا او غویني دي چې د نن په دنیا کې د قران تفسیر لګیا دي زه ګوره کنه د هر عالم یو جدا طرز جدا انداز یو بهار پر دنیا کې قائم شوی د قران د درسونو دې ته په نظر سره ګوره بیا خصوصا زمون په ملک پاکستان کې او بیا اخص الخواص په خیبر پختونخوا کې د قران د درسونو غرونو کې دارنګي د دریابونو نه پوري او په هر علاقه کې د بونیر نه راواله د دیره د باجوړ د سوات هر سیمه هر محله هر کلی کې د قران درسونه आवाजونه دي دا میډیم چې تاسو وګورئ کنه دلته د پلان کې شیخ درس دلته د پلان کې د پلان کې اسړې ته نه خوند او مزه والی ښا دا داسې ماحول نو دا چې بچا دا مسله کوله به وجلو دا پیښور کې فضل حق جمعه چې دی د فضل حق په نوم باندې دا غالبا د مولانا سمیع الحق صاحب دی نیکو د دقه جمعه سره په دقه ځای کې شهید شوی فضل حق جمعه مولانا فضل حق صاحب رحمت الله علیه الله اکبر کبیره نو اقصړې ملک د روایت کې دا چې کم مړ شو دی شهید شه دی جنت تلاړو دا چا چې دا یو مچ درگاه ته ورويشتو کنه دی جهنم تلاړو په یو مچ سړی جهنم تلاړو چې چاغه مچ ورونه ویشتو غ جنت تلاړو نو چې د 500 روپو بسو مچان کی چې 500 روپے په درگاه د پاسه خیدا د بابا منختا او په یو چيلي بسو مچان کیږي او پچې پراټو بسو نه مچان کیږي خجی دا خو دا حدیثو خبره وی د مسلمان شان دا دی چې الله دا وی د الله رسول دا ویلی بس فبر رأس والعين سر بچشم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے خو ډیر خلکی نا ما ته کتابونو کې وخایا علامہ شامی رحمت الله علیه ذکر کوي الدر المختار کې دا د فقه حنفی معتبره فتاوا ده او د عبارت ورستو ډیرو مفتیانو راغسته دي د سو حواله بیانوما ځان سره یو حواله ولیکي سو حدیثم بیان کو درې دا حواله نمبر 4 علامہ شامی رحمت الله علیه وی الدر المختار کې اعلم ان النظر الذي يقع للاموات من العوام اعلم خيار شزان پوي ک جان لو چې کوم منخت د عوام د مړو په نوم باندې ور کوي وما يؤخذ من الزيت سوق تیل وروړي یعنی دا مخکې د ورونو کې مداسي زونه وخا او شمي ونحوها مما ينقل الى ضرائع اولیاء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام دا په اتفاق سره باطل او حرام کار دی ښا د بابا پنوم د الله نه علاوه د بل چا پنوم د مړو وسره لیکلی يقع للاموات بوتان نه دی لیکلی ښا دی بزروی دا بوتان او بوتان بوتان نستا دا بوتاړو پیر مانکی رحمت الله علیه داغي کتاب دی هدایت الابرار د مانکی بابا جی ښا دی پیرانو دی ډېر حق خبري کړي دي او په کتابونو کې شتا
خو بعض خلک د خپل مشرانو کتابونه نه ګوري یا ګوري خو غزه په کې په نظر ناراضي ښا دغه بیا خلک نظرانه منخ دی وته نه وروړي کنه او ردی ووند درگاه سیستم په دغه نظرانو منخ تو باندې چلیږي پیر مانکی رحمت الله علیه ذکر کوي هدایت الابرار کې سپساو چا چې د الله نه علاوه د بل چا پنوم ساروي علال کا نو مانکی بابا جی وی فذابه مشرکنا دا سړی مسلمان شو کس شو مانکی بابا وی دا سړی کافر شو دا سړی هندو شو فذابه مشرکنا والمذبوحه میتتنا دا کم ساروی چې علال کونو دا مردار شو او بل ور پسې ناشنا خبر اورا وی وامراته بائنا دا سړی زم طلاق شو خزه په طلاق شو وی دا وړي خبرې دي مړانو خلک ویل غټو غټو خبرو تروځي سړیا دا ملک بسمول غواړي نو راځینو چې مونږ سره زمونږ سړی وزیر اعظم شنو ارسه به ټیک شي وی ټیک بشو سه پورې خو ټیک نشو یارو کدی نه پس ټیک کیږي نو وامراته بائنا دا خلق بلکه مشرکان کیږي او کافران کیږي با او کنه ته دې ترواوي او ته جایز وي تا چې ته پخپل خلدا پخپل کوکې دا خبره بیان کا چاته پکور کې دې بیان کا یار دوست دې بیان کا چې په دغه سړی چې د بابا منخته وکا دا سړی طلاق شو دا سړی مشرک شو خزه په طلاق شو دا چا ویلی مانکی بابا جی ویلی دی یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ احسن الفتاوی کی ذکر کئی حوالو سره نمبر لکھے احسن الفتاوی رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی قال العلماء علماء وی لو ان مسلما کچته یو مسلمان سړیو ذبح ذبیحتن یو ذبح یو کا وقصد بذبحها التقرب الى غیر الله او دې د بلچا منختو کا نو یسوار مرتدن دا سړی مرتد شو دا سړی څه شو مرتد شو وذبیحه ذبیحه مرتدنا او دا مذبوحم دا مرتد دا سو والی شوی بحر الرائق والا ذکر کئی چې نظر د غیر الله حرام دی نو هغه بیا وجوهات بیانې د حرمت چې دا اولی د بابا منخت حرام ده وجوهات د حرمت کی یو وجه داوی منها انه ظن ان المیت يتصرف في الامور دی وی د بابا پنوم منخت زکه کوما چې دی ماته نه پر اکولی شي دی ماته نقصان را کولی شي ماته ټکر را کولی شي ماته پیدا را کولی شي ما په مقدمو کې پاس کولی شي په سکول کالج کې می پاس کولی شي انه ظن ان المیت يتصرف زمون په دې ملک بنو کړه دې پښتنو به یو سړی وزیر اعلی مقرر شو یا په پنجاب کې ک نواب شریف صاحب کغه ترور و چې اوس پاتې وزیر اعظم صاحبہ نو دی به درگاہونو دتل غلاب به پیچولو غلاب دا به منخت کړي وا کزه چرې پاس شوما بر سره اقتدار رالما نو زب په درگاه باندې غلاب چوما الله اکبر کبیره خدا مسائل وسرا دا وت چانو بیان کړی دا کار ناروا دی بلکہ ډیر خخ خلق شتا زمون پرد کې چا یو کتاب لیکي دا کتاب نوم دی زلزلہ زمون پرد کې دا کې د دیوبندیانو پرد کې د کتاب نوم دی زلزلہ او خطرناک کتاب دی به کې جواب کړم دی زلزلہ در زلزلہ خو بل زلزلہ کې هغه ډیر حقایق بیان کړی دي ښا او ډیر خخ خلک پیش کړی دي چې هغه ته وزارتونه ملو شوی دي نو بیا علی حجویری رحمت الله علیه دربار ال تلواګانی تقسیم کړي په درگاہونو کې الواګانی تقسیم کړي تصویرانه پکې ور کړی د اخبارونو باقاعده په زلزلہ کتاب کې جی اخو جاهلان کې عزت له خواص خبره کوم انه ظن بحر الرائق علوی چا چې دا ګمانو کو ان المیت يتصرف فی الامور
زکه دا سوچ د بابا په نوم منښت ورکی دی وی دا مړی تصرف کوي څنګه د دې خلکو مقیده ده چې دا مړی تصرف کوي وذالک کفرنا بحر الرائق ولوی دا عقیده د کفر دا یو وجه دویمه وجه وی ان النظر عبادت بل دا منښت خو عبادت دی والعبادت لغیر الله تعالی کفرنا او عبادت د غیر الله دا کفر دی مجموع الفتاوا دا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی غیر اللہ کی نظر منت حرام ہے دا غیر اللہ پر نم نظر منت حرام منظور شیرینی ہو پیرنی ہو امیر غریب پر اس کا کانا حرام ہے بعضی منہ غریبانان یو خیر دے کنا نو عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ وی مالدار غریب طول لا دا دے خوڑل حرام شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اغم خپل مجموع الفتاوی کی ذکر کیا کہ اما النظر للموتى من الانبیاء والمشایخ وغیرهم او لقبورهم فهو النظر شرکنا د قبرونو د انبیاء د نیکانو د مشایخ پنوم منختا دا نظر د شرک دی سره سړی مشرک و اندوشا دارنگی صاحب الروز ذکر کئی صاحب الروز ان المسلم یقینا یو مسلمان اذا ذبح للنبی کفرنا چې کله د پیغمبر په نوم منښت او کدي سره کافر شو د پیغمبر په نوم نو پکې په بالذبح لسائر الاموات نو د نور مړو بسوي اخون درویزه بابا رحمت الله علیه دا ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی او حق پرست سړی تیر شوی د پیر بابا ملفوظات دی دا د پیر بابا علیه الرحمت مرید دی او دا اخون درویزه بابا جی رحمت الله علیه دا ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی او د قبر د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه مزار سره خوا کې دی د عبدالرحمن بابا په قبر خو لوی مزار دی لوی زید وسره کنه ادا وسره نږدې دی داسې یو سلی غونته دی خو زنانه وته نشي راتلی بس زنانه د قبر ته نه راځي د به دعا کړي زما دا قبر داسې د خلکو دپاره دغه مه جوړی چې خلک پرې رش روش زنانه دغلته یریږي قدرتی کار دی بس نو اخون درویزه بابا رحمت الله علیه د پیر بابا جی ملفوظات را جمع کړي او هغه کتاب ته نوم ورکړي تذکرة الابرار والاشرار کتاب ما سره شته موجود دی را سره صفحه 241 کې ذکر کوي د پیر بابا خبره چا خبره نو موږ پیران منو کنه منو اولیاء منو کنه منو باباګان منو کنه باباګان به منو خدا باباګانو منل داری چې خبره یو منو دا باباګانو منل دا نه دي چې د غیر چا پیره د قبرونو توافونه کاو او الته چرس کاو الته مدک او دا مونږ ته دا خبره ناشنا ښکاری زمونږ د 400 کې یو علاقہ کې شپه و متورشاه صاحب الله دې غری کې رحمت کې غره سراو دا یو مرګري خواته تلی وو شپه مو مونږ چې کوم مرګري خواته دغه پلار لکیسي شورو کې یره یو مسله مې وا نو ډیر ستړي شوم نو بیا اخر کې پیر بابا ترلم د مسلې حل کولو د پاره او یلته کې خلک د سور د پاره لګیا او باجی ماجی دا خبره وکي بیوی دلته کې تبلیغیان راغلی او زمونږ جماعت ته وی غوی هر سال الله کوي وی ما وی چې ښا دا بلا کارونه نور پلار کوي او سال الله کوي خبره تبلیغیانو پس شروع کی وی بسترې مې او تګول کې ضرور زه ما ته متو شاوی غږ مکه وش پد او تجغرونه دی ګوري چته بزوسو غږو د کې وخته ته وګوره وي مينت بیره د پیسارو سره کولو وي سونه وي مې زه اوس بلد غونډه شپه ور پلان کی درگاه ته لړم پلان کی دربار ته لړم دلته به تبلیغیانو یار سه یو الله کې مخلوق سه نشي کوله سو پوری جګړه دار سار چې منز اوشه نو ما کسانو ته لګي سار شه مې اوسو قیمتي خبرې کو کدا مې دوی د ایمان یقین خبرې کو بیا خو دا جوړ تبلیغي دي مې یو څو قیمتي خبرې ده لکه مې بیا
الله پاک انبیا پیدا کړی دا ډېر لوی خلق دی او ګوره په پلان کې نبی باندې تکلیف راغلی او په تکلیف کې الله له چغواله وا یونس علی السلام ګیر شو په د مې په ګیړه کې نو ولته الله له چغواله وا ایوب علی السلام ګیر شو سخت بیماری پر راغلی وا الله له چغواله وا انبیا الله ته محتاج ما ته یو مشروي وې زدا نه منم چې تا دا خبرې د غلطه کې کړي په دې خودي سړی وجني نو زم داسې علاقه اشتها دا خو په موږ د الله احسان دی د الله شکر ادا کول پکار دی نو اخون درویزه بابا رحمت الله علیه د پیر بابا ملفوظات لیکلی دي نومه ورکړي تذکرۃ الابرار والاشرار پاغي کیم عبارت ذکر کړي دي چا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم منختو کا پیر بابا وای نن خلک راولګي دو پیر بابا ته چیلی بوزي فالذابح مشرکون دا سړی مشرک شو دا سو کوئی پیر بابا وای والمذبوحه میتتن دغه خوراک دا د مردار خوراک شو وامراته بائنا خذ په طلاقا دارنګي علامہ کاسانی رحمت الله علیه البدائع الصناعی کی ذکر کئیو والنظر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق نظر د مخلوق پنوم دا جائز نه دی زکه دا عبادت دی او عبادت د مخلوق د پارنیه بل ان المنظور له میت والمیت لا يملك د مړي اختیار نینو چې توې دا د بابا پنوم دا داغه د پاره نو هغه په دې سکی دغه خو اختیار نشته چې تا نه قبول کی قال العلماء تفسیر کبیر کی امام رازی وی قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحه وقصد بذبح التقرب الى غیر الله صار متردا صار مرتدا مرتد شو وذبیحته ذبیحه مرتد تفسیر کبیر تفسیر ابن کثیر ذکر کئی وکذالک حرم علیہم ما احل به لغیر الله یا وکذالک حرم علیہم دارگی حرام شوی پدی باندې آغا سو چې د الله نه علاوه د بل چا نومي ور باندې اغستی ابن باز پل پتاوا کی ذکر کئی شیخ ابن باز د عرب لوی مفتی ان النظر لاحد الائمه نظر باطل وشرك بالله فالنظر لا يجوز الا لله وحده لانه عباده دا الله نه علاوه د بل چا پنوم نظر دا باطل دی او دا شرک دی شاه عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ موضح القرآن کم ذکر کیا چه نظر کردن برای اولیاء کہ نظر عبادت است دارنگی پتاوا عالمگیریہ چه تا الفتاوت الہندیہ مویخا دا د سون علماء مرتب کړی شوی پتاوا دا پتاوا عالمگیریہ دا د عالمگیر بادشاہ په زمانہ کې غد علماء یو ټیم تیار کړو پای کې په باب الاعتکاف کې ذکر کړي چې نظر د غیر الله دا حرام وہی اکثر لوگوں میں جو نظر ماننے کا رواج ہے کسی صالح شخص کی قبر پر آتے ہیں اس کا نظر مانتے ہیں ایسی نظر بالاجماع باطل ہے فتاوی عالمگیری اول جلد صفحہ 216 مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات کی ذکر کی پا دفتر سوم کے و حیوانات را کے نظر مشایخ میں کو ندو و برسر قبر ہائے ایشا ربط حیوانات را ذبح میں نمائند در روایات فقہ ای عمل را نیز داخل شرک ساختہ اندہ وی تمام فقهاو دا په شرک را دن نکړه دي چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم د قبرونو په نوم باندې منخت ورکول شاه اسحاق دهلوی رحمت الله علیه دا د شاه عبد العزيز رحمت الله علیه د لور زوی دی شاه اسحاق 1239 کې دی وفات دی دا غي وړو کی کتاب دي ځان ته پیدا کې مسائل 40
سره مې دي مسائل 40 او دا هغه کتاب چې کوم د پنده شیخ خاص شاګردو سجاد احمد بخاری رحمت الله علیه هغه اردو ترجمه لیکلی ده او بل د مزه خبره دارا بیا پاغي باندې زمون شیخ الدکتور سراج الاسلام حنیف تعلیق کړی دی او پاغي تحقیق کړی دی او هغه چاپ دی تا کور کې د دې تعلیم کوي باقاعدګي سره ډېر ناشنا مسائل دی پکې مسائل 40 اغي کی ذکر کیا غیر اللہ کی نظر ماننا شیرینی اور کانا نظر یا تقرب کی نیت سے قبر پر لے جانا بھی ناجائز ہے بلکہ بدعت اور حرام ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ سبب 62 کی ذکر کیا فمنها انهم كانوا يستعينون بغیر اللہ دے مشرکان با خپل حاجتونو کې غیر الله را مدد کو د مریضانو د شفا د پارا د غریبانانو د مالدار کېدو د پارا وینذرون لهما نظر به د دی په نومبانه مقررو یتوقعون انجاح مقاصدهم چې په دې نظر به موږ ته کامیابی ملاويږي بتلک النذور الله په دې دا واجب کړی چې مانځه کې دواه یا کنابود و یا کنستین نو دې نظر د بل چا په نوم شروع کو شاه اسحاق رحمت الله علیه دا غبل یو کتاب دی په پارسی کې مالا بد منه دا وړه رساله ده مالا بد منه او قیمتي کتابونه رو ختميږي ښا دی کې لیکلي تواب گرد قبور کردن و دعا از آنها خواستن و نظر برای آنها قبول کردن حرام است بلکہ چیز از اینها کفر است وی دا کفر دی امام نووی رحمت الله علیه ذکر کوي د صحیح مسلم په شرح کې اگر کم حدیث چې مونږ اول کې ذکر کړو دا هغه حدیث په تشریح کې ذکر کړي فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك دا چا چې د بابا په نوم ساروي حلال کو وی کدی مخ کې مسلمانو نو سوار بالذبح مرتد په دې ساروي حلالو سره سره مرتد شو دا خو زما د کور والی نه دا خو د ټولو مشایخ والی دي دا خبره تفسیری قاسمیم ذکر کړي چې دا سړی مرتد شو په اول جلد 475 خجی دام زمون ذهن کې ناراضي راجه شاه منصور باباجی رحمت الله علیه کوکا مولوی سیبو داغه تفسیر دی البرهان ډیر خسته تفسیر دی پای کې ذکر کوي پشپګم صفکه وعلم پوشا ان مما ينظر العوام هغه چې دا عوام منخت کوي شمع تیل درهم دینار الى دورای اولیاء الکرام فهو بالاجماع سحت و حرام سوالی شوی 182 فتاوا عزیزیم ذکر کئی نظر د غیر الله پنوم کفر او شرک تفسیر عزیزی په 61 کې ذکر کئی نظر د غیر الله حرام فتاوا رشیدیہ کې رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه 108 کې ذکر کئی دا کفر او شرک دی فتاوا دارالعلوم دیوبند زخو نور حوالے نہ منم صرف د دیوبند حوالہ منم نو فتاوا دارالعلوم دیوبند صفحہ 170 کی ذکر کئی نظر د غیر اللہ پنوم حرام صراط مستقیم کی ابن تیمیہ صفحہ 125 کی ذکر کئی نظر د غیر اللہ پنوم ناروا مدارج السالکین صفحہ 29 کی ابن قیم ذکر کئی نظر د غیر اللہ پنوم حرام السنن والمبتدعات صفحہ 107 کی ذکر کئی نظر د غیر اللہ پنوم شرک مجمع البحار کی علامہ پتنی ذکر کئی نظر د غیر اللہ حرام تفسیر مواہب الرحمن صفحہ 75 کی ذکر کئی نظر د غیر اللہ پنوم حرام خلاصۃ التفاسیر 109 کی ذکر کئی نظر د غیر اللہ پنوم حرام تفسیر حقانی پدوے مسپہ کے ذکر کئی نظر د غیر اللہ حرام اب جس کے جی میں آئے تو پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا عاقل کو تو اب بس ہے صرف ایک اشارہ نادان تو سمجھتا نہیں دفتر نہ رسالہ عاقل تا خو اشارہ کافی دا او چې سړی لا نسلم په ډېرې باندې کینی کنه چې زه نه منم دا خبره هغه څوک نشي پوهه کولی په خبره هغه زمونږ استادان خبره کوي وی هغه یو تنو د یو خان سره نوکرو نو خزه ولا خطر ولېګلو چې ګورستا بلا وخت شو تکلی ته نه راغلی او ته خبر نه کنا
الله اکبر. ستا خزه کونډه شوې ده سیو ته ولیکل په خط کې نو د خزه کونډه شوې وه چې دې جم دیو دته چې خط راغی چې خزه مې کونډه شوې ده که نه بس سړی په ځان راکېښود وایي که نه خزه مې کونډه شوه وایي که دا به څه کېږي خزه مې کونډه ده خان ته وایي ماله چوټي راکاو وایي ولې خیر خو دی وایي خزه مې کونډه شوې ده هغه وی سړی نه ده کونډه شوې په کلاره کې نه وایي نه که نه دا ما ښځه دروغ نه وایي که نه هغې ریشه لیکلي ښه ښځه مې کونډه شوې چوټي را دا په دقه باندې ضد او اصرار یې کو په خبره نه پوهېدو د سره یو سړی په خبره پوهېږي چې الله وی وما احل به لغیر الله د الله نه علاوه د بل چا په نوم نظر و نیاز ناروا دی اے مسلمانانو ډیرو خلکو به دا شي کړي په جهالت کې په هغې توبه ایستل پکار دي ښه چې ربه مونږ ته خو پته نه وه دا د څه د وجې مونږ ته پته نه وه د قرآن د درسونو بیان نه او چې کوم ځای کې قرآن بیانېده داسې پویه پویه خلک په دنیا کې میلاوېده چې هغې خلک قرآن ته نه پرېښوده چې قرآن ته مه ځئ خپل هم نه بیانوله چې ته په خوله یې دا په جون کې راغلی هم نه چې د بابا نظر او منښته دا حرامه ده دا خو که په دې کې پی کې دا مسله بیان کړې وه دا پنجپیر باباجي علیه رحمت بیان کړې وه او ډېرې سختې په دې کې برداشت کړې وې الله دې قبر د نور نه ډک کړي او هغې چې مونږ ته کوم خپل جانشین پرېښودی دی شیخ القرآن مولانا طیب طاهري هغه درس هغه طرز هغه جاري ساتي او په زرګاو خلک ترنه استفاده کوي الله دې ورته عمر کې برکت واچوي ځکه مونږ باندې احسانات دي دا خو مونږ د هغې هغه درس اورېدلی شوی هغه خلکو ته بیانو مونږ څه خپله نه قابلان یو نه څه داسې عالمان یو نه څه په تفسیرونو پوهېږو خو بس د هغه استادان او هغه سبق دی هغې وي دا به خلکو ته بیانوي نو هغه سبق دی مونږ یو قسمه تکرار کوو الله دې دا په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی انشاءالله سبانی درس کې به مخاطبین د قرآن د هغې تذکره کوو او ورځ دو پس به بیا فاتحه شروع کیږي انشاءالله اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وبارک وسلم اے رب ذوالجلاله زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کی اے رب ذوالجلاله ته زمونږ نه راضي شې ربه څونه ملګري نارینه او زنانه چې راځي اے ربه د دې کورونه د خیر او برکت نه ډک کړي د قرآن برکتونه علمونه انوارات ثمرات ورته نصیب کړي ربه اے رب ذوالجلاله چا څه قسمه شرعي حاجاتي د غیبي خزانو نه ورته ترسره کړي ربه مونږ ته په آخره پورې په دې درس کې د شرکت توفیق را نصیب کړي مونږ ته پکې میس کې رکاوټونه مه راولې ربه په خیر سره په برکت سره په عافیت سره زمونږ دا درس اختتام ته ورسوې ربه ای ربه مونږ په دې کې د ریا د کلاوې نه وساتئ مونږ د بیمارو مصیبتونو نه وساتئ ای رب ذوالجلاله څونه مسلمانان پر یې درسونو باندې خوشحالی د دنیا او د آخرت خوشحالی ورته نصیب کړي ربه کم کم ځایونو کې د قرآن درسونه شروع دي ای ربه ته حفاظت وکړي ته ول دوام نصیب کړي ربه ته ورته قبولیت نصیب کړي برحمتک یا رحمت